आसमान टीवी बानी मौजूद है स्पिन खाक की और ज़बरदस्त इवेंट शुरू है फाइनल मैच शहदाए पुलिस KPK और मां सर मौजूद है स्पिन खाक चेयरमैन महफूज रहमान साहब तासु दा मैच दलता अरेंज को पखपल कली के दिन डेढ़ मज़ेदार मैच शुरू है फाइनल मैच शुरू है और आखिरी लम्हात थी खपल इलाके दे पारा स सोच कवई था जी मुझको संग था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम संग जिता सुविने दा गेम स्टार्ट करे दे दा फुटबॉल टूर्नामेंट और दा मुंगा दे शोदाए पुलिस KPK पागा बाने करे दे चे आकम मुंग शहीदान दिया गए सारा दे हमदर्दे पागा शवे दे और संग जिता सुविने तो गुरे न जो गुरे सिर्फ स्पिन खाक ना टूला खटक ना मरा गली दे दा लाइव ता सो चलो टूला होता दा मुंग मकसद दे दा ज़पा इंटरव्यू की मुंग मकसद दा दे चे मुंगा मिसाल दे चे मैदानों में आबादी न अस्पतालों में वीरानी खास करके दे नशो दे तरफ ने याद मोबाइल और दे नकदा माशुमान राउजी और दे गेमों तरह राउजी नो सेहत बेम टिकवी और दे नशो दा मसले बनूर ने की दा जंग झगड़ी चे फारिग नासी ज़्यादातर खपल के बेशी जंग झगड़ी उशी तो दा मुंगे यो वहाँ करे कोशिश करे इंशाल्लाह दा हर कली राव हर कालिम दगा से कौ खैर सरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोजाना मेरा मेहरबानी زه خو چې تلالم سٹارټ کې نو دا ډیسو صاحب هم ناست ما ډېر زیات خوشحاله شوم ډېر مې اپریشیټ کړی چې دا قسمه ګراوند اکټیویټیز زموږ په دې معاشره کې تقریبا 98% ختم شوي دي جی جی موږ ته خپله جواني م را یاده کړه چې 90s کې موږ همدغه رنګ کرکټ یې همدغه رنګ فوټبال یې والیبال یې دا کول او صحت لحاظ سره هم ډېر ښه به اوس چونکې زیاتر جوانان موبایل سوشل میډیا نه اوسګارېږي دا د صحت حواله سره او د پازیټیو اکټیویټیز حواله سره دا ډېر ښه ایونټس وي او مشرانو ته انتظامی ته پکار هم دغه رنګ وي چې ډسټرکټ لیول سره سرکار لیول سره هم او زموږ د کلي لیول سره هم داسې ایونټس کېږي نو دې کې به دومره وي چې دا زموږ چې کوم جوانان دي هغوی به صحت لحاظ سره هم دغه کېږي نیګیټیو اکټیویټیز به ورته چې کوم دی دغه کېږي سایډ ته کېږي او بیا خاص کر دا موبایل سوشل میډیا چې کوم سکول دغه به حد تک دې سره کنټرول شي مهرباني سمو خیال دی دا داسې ایونټ په هر یو کلي کې نه دی پکار دا چې زه به دا ووایم چې دا زمونږ د پولیس د شهادت او د هرې محکمې چې کوم زمونږ د په دې قوم باندې کومه وینه ورکړی شوې ده کوم هغه دی او د هغې اجاګر کولو لپاره دا یو ډېر ښه هغه دی بل دې کې ما یو بل یو هغه ولیده زه په دې ټول هغه کې ګورم د ګراونډ کې چې دا ډېر زبردست یو سټیپ اخیستل شوی دی که نن ته وګورې زمونږ بچي ټول په منشیاتو کې او په هغې کې ډوب دي ټول په فضولیاتو کې ډوب دي ټول په هغې کې ډوب دي نو دې وجې نه دا شی چې کوم دی که ته دلته وګورې ټول ینګ جنریشن په دې ځای کې دوی ته یو اکټیویټیز میلاو شول دوی خوشحاله دي که ورسېدې نو زه یم چې که داسې یو اکټیویټیز دلته میلاو شي او بل چیرمین محفوظ صاحب او د هغوی فیملي او دا څومره هغه چې ده دا ډېر یو معزز خلک دي او ډېر ښایسته او دوی د خپل د قوم دپاره د ولس دپاره د هغوی دپاره یو ډېر ښه سټیپ پورته کړی نو مونږ چې دوی ته مبارکبادي ورکوو او د پولیس والا چې څومره هم زموږ DPO صاحب دا ټول راغلي دي هغه زه دوی ته مبارکبادي ورکوم چې د دوی د حوصله افزایۍ دپاره زموږ خټکنامې دا یو لوی سټیپ ورکړلو زه دې ته ټولې خټکنامې او کامیابي منم او زه د دلته د محفوظ چیرمین د فیملي هم ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی داسې یو ښایسته ایونټس جوړ کړلو چې هغې کې د ټولو هلکانو د ټولو په بل د منشیاتو خلاف دا یو جنګ دی بس
زه دا منم چې دا د منخیاتو خلاف او د هرې بدعملۍ خلاف دا یو جنګ دی. زه نن هغه خلکو ته وایم چې وګورئ چې موږ خپل بچي څنګه بچ کوو او تاسې راوړئ موږ به انشاءالله بچ کوو. جی میرے والو فائنل میچ شروع دے پولیس شہدا آل خیبر پختونخوا فٹبال ٹورنامنٹ په سپین خاک کې سعدي رحمان صاحب دا راته وایي چې دا خو ډېر مشکل ایونټ و ډېر غټ ایونټ و چې کله افتتاح وه هغې کې هم تاسو سره موږ خبرې کړې وو نن اختتام دی هغې باره کې دې باره کې به تاسو څه وایي؟ ټولو نه اول ستاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ ته ټیم راکړلو او دا حقیقت دا چې ډېر غټ چیلنج و. دا پہلا آل شهدای پولیس کې پی ټورنمنټ و او انشاءالله دا تاسو څنګه وکتلو ډېر کامیاب شولو. زمونږ دپاره ټولو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. تاسو ته هم مونږ ډېره مننه کوو چې تاسو موږ ته ټیم راکړلو تاسو دې ته کوریج ورکړلو او انشاءالله هر کال به دغه شانې کامیاب ټورنمنټ وځي. مونږ ډېر خوشحاله یو چې د عوامو مونږ سره مرسته وکړه د ټیمونو مونږ سره مرسته وکړه خاص کر کې بی کې پولیس ډي ایس پي پبي او ایس ایچ او جلوزی ډي پی او نوشیرا زموږ سره ډېره مرسته وکړه. موږ ته سیکورټي پرووایډ کړه موږ ته ارینجمنټ راکړلو او الحمدلله ټورنمنټ ډېر کامیاب طریقې سره وشولو. د دې سپانسر خالد رحمان اینډ برادر پرایویټ لیمیټډ و څنګه چې تاسو ته پته ده او انشاءالله داسې ټورنمنټ به هر کال د شهدای کې پی پولیس په نوم باندې موږ ارینج کوو او هغې ته موږ په دې طریقې سره خراج تحسین پیش کوو. ډېره مننه. دا چې څومره ایونټ تاسو وکړو په سپین خاک کې د دې نور حیات صاحب ټول مرهونې محنت و. نور حیات صاحب په دې تاسو زه مبارکي پیش کوم چې ډېر ښکلی ایونټ وشو او مخکې دپاره به تاسو څه خیالات دي چې دغه شان ایونټس به جاري ساتئ که نه په دې نور علاقو کې هم کېږي دغه شان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د اسمان ټي وي ډېر شکرګزار یم چې هغوی تیر افتتاح کې م راغلي او په اختتام کې راغلي زموږ ډېر ښه کوریج یې وکړو. دا جی ټول کریډټ زه ورکوم خالد رحمان اینډ برادر پرایویټ لیمیټډ ته چې هغوی موږ ته دا ټورنمنټ ارګنایز کو او موږ دا ټورنمنټ ډېر په ښه طریقې سره وچلولو. نو دا خو زه تاسو خبره چې دا میسج مخکې داسې فارورډ کوم چې دغه شان موږ سره تعاون کېږي ټورنمنټ کې دغه شان ټورنمنټ ته ایونټ یې راته راکوي نو موږ هم داسې ټورنمنټ جوړو او دې سره به دا نوی نسل دا به د نشو تماشو نه په امن کې وي او د سپورټس ګراونډونه به آباد وي اسپتالونه به ویران وي. په دې کې ما سره موجود دی د سپورټس افیسر ذکا الله صاحب. ذکا الله صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته ټایم راکړو د ایونټ باره کې راته څه معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني چې تاسو راغې تاسو دې دا کوریج ورکوئ او ته ټول نوښار ته سپیشلی تاسو دا ایونټ لایف ښایي. زه خو دا ویل غواړم چې د دې ایونټ چې کله موږ سټارټ کړي دا پلان کولو چې کوم ارګنایزرز دي نو هغوی خصوصي دا خواهش و چې یاره دا موږ په دې ګراونډ باندې وکړو ځکه د سپین خاک ډېر ښه پلیرز دي ډېر ښه تکړه هلکان دي. وایي چې یاره مونږ د خپل کلي ته هسې خو زمونږ ریګولرلی ایونټس کېږي خو وایي چې یاره مونږ خامخا دا په دې کلي کې وکړو او بیا سپیشلی دا مونږ پلان و چې یاره مونږ خپل چې کوم زمونږ شهدا دي د پولیس ډپارټمنټ چې هغوی مونږ د ټورنمنټ په ذریعه باندې او د سپورټس په ذریعه باندې مونږ هغوی ته دا یو پیغام ورکړو چې مونږ د هغوی د قربانو ډېر قدر کوو. د هغوی قربانۍ د چا نه پټې نه دي او انشاءالله مونږ به همیشه هم دغه شان کوشش کوو چې د خپل عوامو د خپلو پلیرانو د ټولو ډېر خصوصي د دې خیال وساتو او دې سره هر یو میدان باندې که هر یو گیم وي که فوټبال وي که نور گیم وي نو به انشاءالله کوشش دی چې مونږ پوزیټیو سایډ ته خلک راولو گیمز ته راشي ایکسرسایزز کوي ځکه دې کلي کې تاسو هم ګورئ چې ډېر کم داسې اپورچونیټیز دي ګراونډ ډېر کم دي نو مونږ وایو چې یاره دا مونږ پروموټ کړو چې خلک د نشو نه او د دې څیزونو نه په یو پوزیټیو سایډ باندې راشي. ذکا الله صاحب تپوس مې درنه کولو چې دا په دې سپین خاک باندې یو پسمانده علاقه کې یو خپل نوعیت یو منفرد یو پروګرام دی دې سره به دې علاقې په دې نوجوان ګوند باندې به اثر پرېوځي. بالکل جی ما زه دا خبره کول غواړم چې لکه د ګراونډ باندې خو صرف د سکول د ماشومانو به گیم کولو داسې ریګولر بیسس باندې به څوک نه راتلل. ما داسې اورېدلي وو چې کله ما د دې ځای کې تپوس وکړو کله د ایونټ ارګنایز کېده نو وی چېرې داسې خاص څوک راځي نه او نوجوانان هم یا په موبایل لګیا دي او په هغه سوشل میډیا باندې لګیا دي او ریګولرلی څوک گیم ته به نه راتلل. نو انشاءالله امید دی چې دا ټورنمنټ تاسو ګورئ چې څومره کامیاب دا واړه راغلي دي هر ایج کسان دي مشران هم دي پکې کشران هم دي پکې
نو ان شاء الله چې هغه دا ګورو نو زموږ په خواهش دی چې ریګولر بیسس باندې هم دغه شان موږ دلته مختلف نورم ایونټس وکړو کاغه د فوټبال کاغه د کرکټ وي نو چې د نوجوانانو ته موږ یو پازیټیو میسج ورکو چې ټیک شو تاسو خپل سټډیز کوئ سوشل میډیا کوئ او هغې سره سره تاسو خپل د جسماني هیلث ډېر ضروري دی چې د هغې تاسو هم خیال وساتئ نو انشاءالله امید نه رب نه دی چې دا ګراوند بوم دغه شان مونږ ان شاء الله آباد ساتو چې دې باندې مونږ ریګولر تاثر اوس په سپینها کې شهدای پولیس یو زبردست ټورنامنټ وشو چې پای کې وینر ټیم کپتان عنایت الرحمن سے ما سره موجود دی عنایت الرحمن سے تاسو راته دا وایي تاسو دا میچ وکړو ډېر مشکل میچ او ډېر مشکل ګراوند و سم په دې باندې تاسو وینا چې دې باندې تاسو دا میچ او ډېر میچونه به تاسو کړی تاسو په لومړي میچ کې موږ لیدلی وای تاسو ته کې وای او اوس د خپل وینر ټیم څه توقع لرئ؟ زه الحمدلله زمونږ ټیم ماشاءالله د کمبینیشن ډېر ښه کمبینیشن او دا ګراوند حالان کې د گیم ډېر سخت کېدلو په دې باندې ډېر مشکل او بیا موږ خپل محنت سره زمونږ پلیران داسې گیم وکړلو چې پاسینګ گیم یې وکړلو او موږ خپل محنت سره ډېر ښه ټیمونه موږ ډېر ښه ټیمونه موږ میچ وګټلو موږ فاینل ته راووتلو او ماشاءالله زمونږ ټیم ماشاءالله ډېر زبردست گیم وکړلو او دې کې موږ سره باسط بای موږ سره ډېر ښه ښایسته گیم وکړلو چې د دې محنت او باسط چمکاني محنت موږ سره زمونږ د کلي ناظم کبیر حسن د هغې محنت چې هغې سپورټ و موږ سره نو هغې دا د هغوی سپورټ دی چې موږ دلته راووتو موږ خپل گیم وین کړو زموږ ورور مجیب الرحمن چې هغه زموږ کپټن تېر شوی سابقه او زموږ کوچ دی دا د هغوی محنت موږ میچ وین کړو ډېره مننه او دا راته ووایي چې لکه دا خو داسې ایونټس تاسو به ډېر کړي وي خو دې دغه شان یو ټف ګراوند باندې ایونټ څومره مشکل او څه مشکلات په دې کې وو؟ دا مشکل ډېر زیات د ګراوند کې کاڼې هم وو او سخت هم وو او مونږ خپل محنت کولو محنت مجاري ساتلو بس مونږ د الله نه توقع چې مونږ فاینل ته وځو او فاینل به وین کوو خو زمونږ د مشرانو ته دا پکار دي چې مونږ ته یو ښه ګراوند او سپورټس کمپلیکس زمونږ په علاقې کې هیڅ نشته او دا لکان د نشي شکار د دې وجې نه نو موږ ته زموږ مشرانو ته پکار دي موږ ته یو ښه سپورټس کمپلیکس چې هغې کې هر یو گیم موجود وي چې څوک چې د کم گیم شوق کوي هغه به په خپل شوق سره گیم کوي او څوک به نشه نه کوي نو که داسې سپورټس کمپلیکس نه وي سپورټ نه وي نور حیات به د دې علاقې ډېر ښایسته ډېر ښه ارګنایزینګ وکړلو چې ډېر ښکلی ټورنامنټ دا اول ځل و چې په دې علاقې داسې ټورنامنټ وباسلو موږ د هغې ډېر شکر ګزار یو ډیره مننه جی مینوالو څنګه چې تاسو د وینر ټیم کپتان دا خبرې واورېدې دغه شان ایونټس موږ کوشش کوو دا موږ تاسو ته په سټارټ کې ویلو چې کله د دې افتتاح وه او اوس هم درته وایو چې چېرته هم ایونټس یې په اسمان ټي وي باندې به تاسو سره موږ موجود یو موږ ورته ښیو ډېره مننه اجازه غواړم السلام علیکم